القرآن فاستمعوا له وانصتوا. په وخت د قرآن د بیانېدو کې دو آداب او د هغې نتیجه چې قرآن کریم بیانېږي. نو ګوره یو دلته مونږ او تاسو راغلی یو، دا په مونږ او تاسو باندې واجب دي چې قرآن راته نږدې بیانېږي له به غوږ دو. څه کسان په لاره روان دي یا په کورونو کې دي او بره لوډ سپیکر لګېدلی دی، نو دا په هغې واجب او لازم نه دي. ځکه بیا پکې ډېر حرج راشي یاره، څوک به کار کوي او څوک به ملاستي، څوک به مصروفه وي، څوک به میلمنو سره وي. نو په هغې لازم که غوږ یې کېښودو ثواب پکې دی، خو که غوږ یې کېنښودو ته مولا یې او لوډ سپیکر دی ورته دغه کړی، ګوره کور کې به یې خامخا اورې که نه ګناهګارېږي. نه که ته بیانې بیماران ني. زمونږ ډېر ملګري وي دا بره لوډ سپیکر لګوي، خو موږ مناسب نه ګڼو بره لوډ سپیکر، ځکه دا شپږو ګنټې درس وي چې دا په لوډ سپیکر باندې کېږي، نو څوک به بیماران نو بیا تکلیف ورته رسېږي. نو دا هم ښه خبره نه ده. واذا قرئ القرآن، خو دا هم ښه خبره نه چې ته په لوډ سپیکر باندې قرآن درسونه مه کوئ. نه، دا د مسلمانانو ملک دی، د مسلمانانو علاقه ده، په بیمارانو هم قرآن ښه لګي. یو خو جدا خبره چې د خر اواز په خلکو ښه نه لګي، د قرآن اواز خو په خلکو ښه لګي. بعضې دا تحریکونه هم چلیږي، یاره دا په لوډ سپیکرو درسونه، په لوډ سپیکرو درسونه. په لوډ سپیکر درس دا بد څیز نه دی. ښه، واذا قرئ القرآن، کله دا بعضې خبرې د ضد او د عناد نه شروع شي. غوره خبره خدا ده چې د قرآن کریم زیات وخت درسي، نو دا بره لوډ سپیکر مه لګوه. کله 7 منټه درسي او خواوشا زنانې په کورونو کې واوري، نو پیدا به ورته میلو شي. واذا قرئ القرآن، چې کله قرآن لوستي کېږي، فاستمعوا له، توجه سره واورئ دې لره. هسې نه قرآن بیانېږي او ته ورته خرړېږي